سورة حج پدې کې مسائل د حج تفصیلی ذکر شوی دي. ترتیب عثمانی دا سورت چې د 22 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی 103 نمبر سورت ته نازل دی رست د سورت نور نه. کلمات په دې سورت کې چې 1291 دي او حروف په دې سورت کې 15125 دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعام خلق اتقوا ويرجيا ربكم درخ پلنا ويرجيا ان زلزلة الساعة يقينا زلزلة قیامت چکم دا شیء یوشی عظیم ډیر لوی دی. درې زلزلې دي یا مراد تینا زلزله دا چې طلوع الشمس من مغربها نه مخکې چې نور د مغرب نه راخیږي هغې نه مخکې یو زلزله ده چې دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده یا مراد تینا دا ده. دویم زلزله چې دا زلزله بشي دا غرونه د ځمکې به ټوټه ټوټه کی. او دریم زلزله هغه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا مړي ژوندي کیږي دا ټول دا دریم زلزله ده. نو یوم په ورځ باندې ترونها چې ګورئ به تاسو ای مخاطبینو دې زلزلې لره دا داسې زلزله به وي تذهل معنا تشغل مشغوله بشي. تذهل ای تشغل مشغوله بشي. كل مرضعات هرت ورکون کی زنانا عما داغ بچی نه به مشغوله شي یا ضاعت چې ته به ورکولا غیتا دا دومره سخته یروي دا څومره ګران وي د سینې بچي په مور باندې دا به تینه یاد وباسي دومره سخته یروي. وتضع بغر زیدا بیبي زایب کی کل ذات حمل وتضع منا وبغر زی زایب کی کل ذات حمل هر خاوند حمل زنانه حملها حمل خپلا دا به وغورځي د چا په خېټه کې چې اولاد وي نو هغه به وغورځيږي داسې سخته زلزله به وي. رب کریم فرمایي وتر الناس تبګوري خلق لرا سکارا نشا من الخوف د يرنا وما هم او نبوي دي بسکارا نشا من الشراب د شرابنا د يرنا بنشه نشخکاری. ولكن عذاب الله لكن عذاب د الله چې د شدید ډیر سخت دا داسې بخکاری لکه چې نشبوي. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یجادلو چې جنگ کوي جګړې کوي. په باره د نضر ابن حارث کې نازل شوی د آیات سخت جګړه مارو شدید الخصومت. کله به ویل چې د اسمان را باندې وغورځوه ټوټه ټوټه کله به ویل چې دا قرآن کریم اسی قصې د پخوانو خلقو. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یجادلو چې جګړې کوي فی الله په باره د الله کې یا په کلام د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه ويتبع تابعداري کوي کل شیطان د هر شیطان مرید منا سرکشه گمراه والمرید المتمرد منا المستمر فی الشر. مرید ویل کیږي هغه چې دائم وي په شر کې دي ته مرید ویل کی او مرید په پیش شر اراده کوون کی ته ویا. کتب لیکل شوی یا قضیا فیصله کړی شوی علیهم انا علی الشیطان پر شیطان باندې په لوح محفوظ کې انه یقینا دا شیطان چې من هو څوک تولا منا چې دوستی وکړي یعنی اتبعه چې تابعداري د شیطان وکړي څوک فانه پس یقینا دغه انسان لوح محفوظ کې لیکل شوی یقینا دغه انسان څوک چې د شیطان سره دوستی کوي یضله گمراه بکی دلرا دی دوست خپل لرا دا شیطان ويهديه او برابر بکی دی لرا خپل دوست لرا دا شیطان الى عذاب السعیر عذاب اور بل کړي شوی لرا. یا ایها الناس اعام خلقو هرون کو د قیامت ان کنتم کچره تاسو فی ریب منا فی شک پشک تاسو من البعث د بعث بعد الموت نه یعنی کتاسو پدې کې شک کوي چې مونږ به د مرګ نه بعد واپس نه ژوندي کیو. نو رب کریم فرمایي فتفکروا فی خلقکم تاسو سوچ او فکر وکړئ خپل خلق کې تاسو څنګه پیدا شوي. اوس ورته بیانې خلق پدې کې لوی نصیحت ته پدې آیات کې فإنا خلقناکم الله وي مونږ پیدا کړی تاسو لره من تراب د خاورونه یعنی اباکم اصل تاسو نیکس تاسو د خاورینه پیدا ده. نو د خاورونه پیدای تاسو په خاورو باندې ګرځي په خاورو باندې ناسي د خاورو نس کیا وبا
نو انسان نه ځان نه خاورې جوړ که تکبر مه کوه غرور مه کوه جهالت پرېږده دا غرور پرېږده الله وایي ما تاسو پیدا کړی من ترابن د خاورې نه ثم بیا من نطفتن د نطفې نه څلوېښت ورځې نطفه وې ثم بیا من علقتن د کلکو وینو نه څلوېښت ورځې کلک وینه ثم بیا من مضغتن بیا د ټوټې د غوښې نه من مضغتن د ټوټې د غوښې نه من علقتن معنا د کلکو وینو نه او من مضغتن بیا د ټوټې د غوښې نه مخلقتن معنا تامت الخلق پورا جسم والا وغیر مخلقه غیر تامه یعنی بغیر د پورا جسم والا نه چې خلق تام نوي غیر مخلقه چې تمام جسم والا نوي یا څه ټوټه لړکی دا بیبي یا چا کې یو ګوته کموي دغسې بری تعالی پیدا کړي ولې لنبین لکم دې دپاره چې بیان کوم تاسو له لکم تاسو له پیدایش تاسو او رب کریم فرمایي چې زه خپل قدرت تاسو ته وښیمه چې ځان در باندې وپېژنم ونقر وپرېږدو مونږه تاسو لره فی الارحام په رحم د موریانو ستاسو کې ما نشاو چې څومره زمونږ اراده وي هغه چې زمونږ اراده وي هغه چې ټوټه ده الى اجل مسمى تر نیټې معلومې پورې څو میاشتې وي ثم بیا نخرجکم راوباسو تاسو لره الله وایي من بطون امهاتکم د خېټو د موریانو ستاسو نه طفلا معنا صغارا پالکون ستاسو کې چې ورکوټې څوک 1 کیلو وي څوک 1.5 کیلو وي بیا مو پرېږدو ثم بیا لتبلغو دې دپاره چې ورسېږئ تاسو اشدکم قوت د ځوانۍ خپلې ته لاړ شي خانه بیا زلمی شي غرور کې راشي خپل خلق ته وګوره چې څه نه پیدا یې غرور مه کوه انسانه ومنکم بعض ستاسو نه الله وایي من هغه څوک دی یتوفا چې وفات کړی شي قبل البلوغ مخکې د بلوغت نه مخکې د بالغېدو نه ومنکم او بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یردو چې رد کولی شي الی ارذل العمر رذیل عمر ته ډېر بوډاوالي ته بېکاره عمر ته چې پیغمبر علیه السلام هغې نه پناه غوښتې ده ولې څه دپاره لکی لا یعلم دې دپاره چې پوه نه شي دی من بعد علم وروسته د علم نه شین په څه شي باندې واپس ماشومتوب ته راشي ماشومتوب حالت ته راشي بل دلیل بیانوي اله العالمین دلایل عقلیه دي وتر الارض ته به ګورې دې ځمکې لره حامدتن منه مړه پراته یعنی یابستن وچا فاذا انزلنا پس کله چې نازل کوم علیها په دې ځمکه کې په دې ځمکه باندې الماء اوبه اهتزت معنا تحرکت وخوځېږي د ځمکه اهتزت اتحرکت وخوځېږي د ځمکه وربت معنا ارتفعت وپړسېږي د ځمکه زیات شي وانبتت او شنه کې من کل زوجین د هر قسمه نوعینا بهیجن معنا حسینینا ښایستنه چې ګوري ورته انسان خوشحالیږي دا نظر کوونکي ورته شین کی جات شي ټول شنه شنه شي ځمکه ذلك دا قدرت چې بأن الله يقينا الله تبارك وتعالى هو الحق دا حق دا دلیل شو وأنه يقينا دا الله تبارك وتعالى يحيي الموتى جندي كيمن لرا وأنه يقينا دا الله تبارك وتعالى على كل شيء بارشد باني قدير قادر ذات وأن الساعة يقينا دا قیامت چې آتیه راتون کې لا ریب نشته شک فيها په قیامت کې وأن الله يقينا الله تبارك وتعالى يبعث پورتکیبا من هغه چاله فی القبور چې په قبرونو کې دا ټول به پورتکی په ورځ د قیامت ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یجادلو چې جنگ کوي دی فی الله په بار د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدى او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر بغیر د کتاب روخانه واضح نه ثانیه په حال کون د کی چې تاون کی وی ثانیه معنا په حال کون د کی چې ثانیه تاون کی وی عطفه گردن خپل لرا د تکبر او د غرور د وجنا سد پرا دا جګړې کوي له دل د پرا چې گمراه کی خلق لرا عن سبیل الله لا اله الا الله له دی انسان لرا دا څوک چې جګړې کوي په دنیا په دنیا کې چې خلق دلاره د الله نه اړي په دنیا په دنیا کې خزيون معنا شرمندگی ده په عذاب دنیوي سره یا د مجاهدینو په تور باندې دلاره شرمندگی ده ونذيقه وبسكم دلاره يوم القيامه په ورځ د قیامت عذاب الحريق
عذاب د اور سوزونکي. ذالک دا عذاب چې موږ د تورکو الله ویا دا ظلم نکو، دا بما په سبب د قدمت چې مخکې کړي دي ادا کلا سنستاسو. وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې لیس نه دی بظلام ظلم کوونکی للعبید علی العبید په بندگانو خپلو باندې. اوس د منافقانو ذکر کوي الله. ومن الناس بعض د منافقانو نه من هغه څوک دی یعبد الله چې عبادت د الله تبارک وتعالى کې علی حرف منا پس سند د دین باندې په یو وړخ کې ځان دنه کې بس نو جهاد نه مني، صدقات نه مني، په جهاد کې انفاق نه مني، په مجاهدینو باندې وغیرہ جهاد نه انکار کوي، جهاد غواړو نه کوي نه. علی حرف منا پس سند د دین باندې. فین اصابه پس کچری ورسیږي د منافق لرا خیره یعنی غنیمت ورسیږي مال وغیرہ اطمئن به مطمئن وي بیا په دې باندې په دین کې مطمئن وي. وین اصابه کچری ورسیږي د منافق لرا فتنه ازمیخ شکست شي یا نور شهیدانو شي انقلب واپس را ګرځي علی وجهه په مخبل باندې واپس مرتد شي دین اول تلاړ شي. خسر هو تاوانی دغه منافق الدنیا په دنیا کې ول اخره او په آخرت کې. ذالک دغه تاوان چې دنیا او آخرت د دې هو الخسران دا تاوان والمبین خکاره ده. ها بیا لاړ شي مشرک شي دا منافق مرتد ته نه جوړ شي مشرک ته نه جوړ شي یدو بیا عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما دا بوتانو لا یضره چې ضرر نشي رسول دی ولرا وما لا ينفعه نفر رسول شي دلرا. ذالک دا عبادت د غیر الله چې دی هو الضلال دا گمراهی دا البعید لري یعنی بعیدا عن الحق بعیدا عن الهدى لري د حق نه لري د هدایت نه دی. يدعو دا مشرکان عبادت کوي لمن لام زائد دی دلته من هغه چاله را ضره چې تکلیف او ضرر دا هغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د نفع درینا هغه چاله را عبادت کوي چې دا غي تکلیف زیات دی زیات نږدې دی یعنی په دنیا کې په قتل سره په جهاد او ځکه چې مرتد شو بیا مجاهدینو توري لاندې برازي دی. رب کریم فرمای لبئس المولا خامخابت المولا معنا الناصر مددگار چي دي هو دغه شیطان دی ولا بئس العشير خامخابت ملګری چي دي هو الشیطان هم دغه شیطان دی. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بشارت ده يدخل الذين داخل باغ کسان لرا منو چې ایمان راوړل او عامل الصالحات او نیک عملونه کړی دي شرط به داخله جنات جنتون ته تجري چې بهيږي من تحت الانهار لاندې داغنه هر قسم ولي سلو قسم ولي په ولا د شراب ولا د شات ولا ابو ولا. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يفعل ما يخلق پیدا کوي ما غس يريد چې د اراده وي. اوس په دې آیات کریمه کې الہ العالمین دي کافرانو ته دا کافران با زیاد غصه و خفه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلبه باندې الله ورته غصه شزان مړک و داسې چلو کا چې دا یو رسې پیدا کافرانو ته پیدا کړي د چت پورې ځوړند کړي بیا ځان په پانسی کړي وګورئ چې دا تاسو غصه ختمه یو کنه دا غصم بوزي او کنه چې څومره غصه کیږي د رسول الله مدد بکیږي ویا. من هغه کافر کانه چې یظن ګمان کوي د دې خبرې ان لن ينصره دا چې هرگز به امداد نکړي الله تبارک وتعالى ان لن ينصره هرگز به امداد نکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله پاک په دنیا په دنیا کې یعنی په رزق سره او آخرت او په آخرت کې په ثواب سره. نو کوم انسان چې دا ګمان کوي علاج دار علاج ورته خیا فلیمدد پس ودی دړي دغه انسان ځان خپل لرا بسبب نه بحبل په یو رسې سره الى السماء معنا سما فوق ته لیکي یعنی د چت پورې دی ورسې وتړي دی. ثم بل يقطع بعد پریکی یا پریدي کې دی سټ خپل یا ثم بل يقطع ځان دې تیزندې کې ځان له حسابند کې بیا فلينظر پس بعد وګوري دا انسان سوچ دی وکړي هر یذهبن آیا زایلکی بوزي کیدو دا فریب او چل دا چې ځان پنسي کو ما هغه غوسه یا ما هغه نصرت چې پیغمبر علی السلام تعالی سره الله تبارک وتعالى کوي یغیزو چې د غوسه کړي یاره چې د ځان پنسي کی د کوټه پورې ځان زوړند کی
برچتا آیا دغه پنسي کیدل دا بوزي چې پیغمبر علیه السلام سره به الله تبارک وتعالی مدد وکړي؟ نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدد بندولې نشي دي، ضرور به الله تبارک وتعالی امداد کوي. وكذلك كما انزلنا هذه الايات لك څنګه می چې د آیاتونه نازل کړل وكذلك هم دغه رنګي انزلناه نازل کړي مونږه آیات بینات آیاتونه واضحه وان الله یقینا الله تبارک وتعالى يهدي هدایت کوي من هغه چاله را یرید چې د اراده وشي.